نو د دې خلکو سزا د سودخورو دا ده چې دیو په ورځ د قیامت داسې پاسي د قبرونو نه لکه څنګه چې هغه سړی را پاسي په چا چې غوټه راغلي د پیریانو د وجې نه. دلته د دغه نه مراد یتخبطه الشیطان چې لیونی کړي وي شیطان من المس په لاس لګولو سره. نو دې نه بېګا مونږ ویلو چې دا مسله هم ثابته شوله چې جنات چې دي د انسانانو د تکلیف ور رسولی شي. په چا چې پیریان راغلي نو دې هړومبې پاسېدی نه شو چې کله پاسې نو بیا په منډه او ترو ځان په خوږو باندې نه وي، کله یو طرف ته منډه کله بل طرف ته منډه. نو دک شان بدی چې په ورځ د قیامت را پاسي نو دی به ډېر اوتر وي او ډېر خطرناک موډ کې به وي لکه څرنګه سړي باندې پیریان راغلي وي. نو دک شان دی به وي. ذالک دا په دې وجه باندې ذالک بانهم دا په دې وجه قالو چې دوی به ویل د عذاب به تر څه د وجې میلاویږي، عزتخورو ته به د عذاب د دې وجې نه میلاویږي. ذالک دا عذاب به تر څه د وجې نه میلاویږي، ذالک دا عذاب بانهم په دې وجه چې دوی قالو دوی به ویل انما البيع بشک دا بیع تجارت او اغستل خرڅول مثل الربا دا پشان د ربا دي، دا پشان د سود دي. دې خلکو به دا اعتراض کو چې دا سود ولې حرام کړی دی. نو د ډېرې مبالغې نه به دي داسې نه وي چې دا سود چې دی دا د اغستلو خرڅولو تجارت په شان دی. داسې به نه وي چې دا سود په کار خو داسې چې دی وي چې دا سود خو هم د دغه په شان تجارت په شان دی. څنګه چې په تجارت کې اغستلو خرڅولو کې سړی پیدا اخلي، پیدا کوي، پیسې پکې ګټي، مال پکې زیاتېږي، نو دک شان دی په ربا په سود کې هم مال زیاتېږي. نو د دې د ډېرې مبالغې نه به داسې وي چې انما البيع بشک دا بیع مثل الربا دا په شان د سود ده. دی بوی دا بیع د سود په شان دی ده. څنګه چې په سود کې د انسان مال ډیریږي نو دک شان په بیع کې په اغستلو خرڅولو کې په تجارت کې په دې کې هم مال ډیریږي. نو دا عذاب بدی د دې وجنی چې دی دا سود دا چې کوم دی حرام نه ګڼو، حرام نه ګڼو بلکې حلال ګڼو. ذالک دا په دې وجه بانه چې بشک دوی قالو دی بویل انما البيع بشک دا بیع چې دا د تجارت چې دی اغستل خرڅول چې دی مثل الربا دا پشان د ربا دی، دا پشان د سود دی. نو څرنګه چې انسان په بیع کې اغستلو خرڅولو کې تجارت کې پیسې ګټي د پیسې ډیریږي نو دک شان دی وي په سود کې پیسې ډیریږي. دا خو یو شی شو. دلته الله پاک جل شانه وجه خي چې تاسو خدا خبره کوي چې دا سود او تجارت دا خو یو شی دی، دا سود او دا بیع دا خو یو شی دی، دا سود او د اغستل او خرڅول دا خو یو شی دی. نو وینه دا یو شی نه دی، دغه ډیر لوی فرق دی. څه فرق دی پکې؟ و په دې کې حالیه دی. واحل الله البيع یو حال دا دی چې حلال کړی د بیع تجارت الله پاک. واحل الله البيع او حال دا دی چې الله پاک حلال کړی دی تجارت اغستل خرڅول. وحرم الربا او حرام کړی دا ربا یعنی سود حرام کړی دی. وحرم الربا او حرام کړی دی سود. فمن جاءه پس هغه څوک چې راشي هغه ته موعظه نصیحت من ربه د خپل رب د طرف نه فانتها پس دې منش نو فله د دپاره ما هغه څه سلفه چې تیر شوي دي. فمن جاءه پس هغه څوک جاءه فمن پس هغه څوک جاءه چې راشي هغه ته موعظه نصیحت. دلته د نصیحت نه مراد د حرمت آیاتونه دي. حرمت نه مخکې څنګه چې جواری حلاله وه، څرنګه چې شراب سکل حلالو، نو دک شان سود لومبې حرام نو، خلکو به سود کو. نو چې کله د سود آیاتونه رالل الله رب العزت سود حرام کو نو جاءه هر کله فمن جاء فمن هغه څوک جاءه چې راشي هغه ته موعظه نصیحت. نصیحت نه څه مراد دی؟ چې د الله پاک د حرمت هغه آیاتونه راولېږل سود حرام کو. هغه څوک چې راشي هغه ته د سود هغه حرمت راشي من ربه د رب د طرف نه، د رب د طرف نه د سود حرمت راغی چې سود حرام شو. فانتها نو څنګه حرام شو؟ فانتها دې منع شو، دا سړی منع شو. د سود حرمت راغی صحابه کرامو ته د چا چې کوم دی د سود هغه پیسې وي هغه ته چې کوم دی نبی علیه السلام دا به نه اخلي، د سود هغه نفع به نه اخلي، بس سود حرام شوی. نو فمن پس هغه څوک جاءه چې راشي دته موعظه نصیحت یعنی د حرمت آیاتونه رالل د الله د طرفه د سود حرمت راغی چې سود حرام شو من ربه د رب د طرف نه فانتها پس دې منع شو نو فله د دپاره ما هغه څه
سلفه چې تیر شوي دي د چې کوم مخکې سود کړی دی مخکې سود د کوم تیر شوی دی نو هغه ورته الله پاک معاف کوي الله پاک ورله په هغې باندې سزا نه ورکوي تفسیر روح المانی لیکلي دي چې ما سلفه چې کوم تیر شوي دي سود د حرمت نه مخکې خو حلال که نه نو چا چې کومې معاملې کړي دي او وروستو د حرمت آیاتونه رالل الله رب العزت سود حرام کو او د بس کړل د بیا د هغې نه وروستو سود ونه کو نو چې کوم مخکې سود د حرمت نه مخکې کړی دی دا ورته الله بخلی دی او آینده زمانه کې به نه کړي ځکه چې اوس حرام شو مخکې حلالو نو په هغه وخت کې چې د کوم سود کړی دی نو هغه ورته الله پاک بخلی دی هغې باندې الله پاک نه رانیسي دی په دې خبره باندې کافر شو بعضې خلک د سود دپاره جواز پیش کړي دا سود داسې دی دا داسې دی بعضې وخت کې به هغه تا ته دا مسله په داسې انداز باندې بیان کړي خلط ملط پی کړي درته مخامخ چې دی اوس ما ته دا وایي دا څیز حلال دی انور شاه کشمیري رحمه الله نه خلک رالل او هغې ورته د سود ډېر فضایل بیان کړل چې سود کې دا پیدا ده دا پیدا ده دا پیدا ده او ډېر فضایل یې ورته بیان کړل انور شاه کشمیري رحمه الله ورته وفرمیل وي ای خلکو وي که تاسو جهنم ته دانګل غواړئ نو دقسې ورته ودانګئ وي د ملا سټ یا زما سټ د جهنم دپاره د خپل ځان دپاره پول مو جوړوئ چې زما په سټ باندې خپه کېده جهنم ته ودا مطلب یې دا چې زه تاسو دا شي حلالولی نه شم دا خو الله حرام کړی دی زه به ته مسله بیانوم خو زه تاسو ته ووایم چې دا شیز حلال دی د زما سټ په صرف ستاسو دپاره پول شي نور تاسو جهنم نه بچ کېدلی نه شئ نو بعضې خلک د سود په دې معاملو کې د علماو نه چې تپوس هم کوي د مفتیانو نه نو په داسې انداز سره یې کوي چې دې ما ته ووایي چې دا شیز حلال دی او مولانا صاحب به وي هر سړي ته پته ده چې دوه خویندې په یو ورور باندې حساب شي خو بیا هم راشي چې یاره د دې خور له حصه څومره ده وي دې وي چې ګودې راته چې ته کمه یې کي پکې راته لږه نو ماشته تپوس هم کوي نو په دې نیت باندې کول کو دا شیز حلالي نو چې ویې کم کو حرامي چې بس بچ کم دې دپاره نه چې دا شیز ما ته دې حلالي نو سود دا ډېر خطرناک شیز دی رسول الله صلی الله علیه ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام وفرمایل چې د معراج په شپه باندې ما ته څو خلک وښودلي شول چې دا خلکو خېټې د کورونو په شان دي غټې غټې خېټې وي او په هغې کې ماران چې کوم دی ګرځېدل د مارانو نه ډکې وي او د هغې په خېټه کې چې کوم ماران وي نو هغه د بهر نه په نظر باندې راته ما د جبریل امین علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا څوک دي دا کم خلک دي وي ما ته وفرمیل چې د الله پیغمبر دا سودخواره دي دې خلکو به چې کوم دی سود او نبی علیه السلام یو خوب لیدلی دی حدیث پاک کې راځي چې نبی علیه السلام په هغې کې یو کس ولیدو چې هغه وینې خوټ کېږي د وینو په هغه دریاب کې دی او دې چې کله د دې وینو د دریاب نه راخیږي نو یو کس ورته ولاړ دی هغه ګټه اوچته کړي په دې خوله باندې وولي واپس یې د وینو هغه دریاب ته ورسي نو نبی علیه السلام وایي ما د خپلو دوو ملګرو نه د حضرت جبریل او د حضرت میکائیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا څوک دی دا سړی څوک دی وي ما ته یې وایي چې دا سودخور دی څنګه به چې ده د سود په وجه باندې د غریبانانو وینې څکلې نو الله پاک ورله دا سزا ورکړې ده چې په دې خوټ کېدلو وینو کې به دې ولاړ وي تر قیامته پورې دا د قبر عذاب دی او چې دې کله راخېږي نو فرشته په دې خوله باندې وولي بیا دریاب منځ ته ورسي د دې وجې نه بعضې معاملې داسې وي چې هغه د سود وي خو انسان ته پته نه وي حضرت انس رضی الله عنه فرمایي دغه روایت دی فرمایي چې نبی علیه السلام وفرمیل چې تاسو کې څوک چاله قرض ورکړي قرض او بیا د قرض نه پس دغه قرضدار چې دی تاسو له د بوسو پاڼ راوړي یا د بل یو هدیه راوړي نو متې د بوسو دا پاڼ قبلوئ او متې دا هدیه قبلوئ ځکه چې دا سود دی دا سود دی او د دې وجه نه امام ابو حنیفه رحمه الله به دومره احتیاط کو چې چاته به قرض او قرضداري پسې به لاړ قرض به د خپلو غوښتو نو دا قرضداري په د کور په سوري باندې به هم نه ودرېدو وي ځکه چې دله خو ما قرض ورکړی دی نو د قرض په بدله کې ماله اکه پیسې راکړي نو که زه د ده دا سوري استعمال هم کېدي چې دا په سود کې رانشي دومره احتیاط پې کوم ځکه حدیث پاک کې راځي چې کل قرض جر نفعا فهو الربا هغه قرض چې هغه زیاتېږي دا چې کوم دی سود دی نو سود دا ډېر خطرناک ګناه دی حضرت حنظله رضی الله عنه فرمایي چې د سود 1 روپۍ خوړل دا د 14 زیناګانو نه دا چې کوم دی بدتره دا سخت ګناه دی حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې د سود او یا حصې دي او یا درجې دي او په کې د ټولو نه کمه درجه دا ده چې یو سړی د خپلې مور سره بدکاري وکړي د دې نه سخت ګناه دی په دې کې نو ډېر خطرناک چیز دی الله رب العزت موږ د سود نه وساتي حدیث پاک کې چې کوم سړی سود کوي یا د چا سره کوي یا په دغه معامله کې څوک ګواهي کوي یا پکې څوک لیکل کوي څوک پکې لیکل یا په دې کې کم دلالي دا ټول په ګناه کې برابر دي